عزتمنو په ثوابۍ کې د اتم کلاس جینۍ سره په زبردستۍ باندې دریو هلکانو نو غلط کار وکړو چې هغه ماشومه بیا خپل کور ته تللی ده. مور او پلار ته یې ویلي دي چې بیا مور او پلار د دغه دریو کسانو په تفتیش کې ګرځېدل خو پیدا یې نه کړل او نه کسان پېژانده. د هغې نه بعد بیا راغلل تانې ته تانه کې رپورټ ولیکلو چې هغه درې کسان یې اوس پولیسو نیولي دي چې په راځئ عزتمنو چې هغه دریو کسانو خبرې تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شیر کړو. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي چې دغه درې کسانو دغه ماشومې سره په کومه طریقه باندې غلط کار کړی. مینهواله د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي کوم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. عزتمنو اوس تاسو دغه شانته ډېرې واقعې مخې ته راځي چې په هر سړي باندې د هر سړي شهوت دومره سیوا شوی دی چې ماشومه غټ ورکوټی خپل پردی نه پیژني او خپل شهوت پوره کوي. تېره ورځ څنګه په ثوابۍ کې د اتم کلاس جینۍ سره دریو هلکانو په زبردستۍ باندې غلط کار کړی چې نن هغه درې کسان پولیسو ګرفتار کړ او سوشل میډیا ته مخې ته راوسته او ټولې دنیا ته وښودلې څوک غلط کار کوي د غلط کار انجام به غلط. خو مینهوالو حتما سره خپل رایې لاندې په کمنټ کې ولیکئ چې دې درې وانو کسانو ته د اخر کومه سزا ورکړل شي. زموږ خپله همدا رایه ده چې دا درې وانه دې په چوک کې پانسي کړی شي ځکه چې سبا بل کس همدغه شانتې غلط کار ونه کړي. خو تاسو ما سره حتما خپل رایې لاندې په کمنټ کې ولیکئ. زموږ د سره عزتمنو نننۍ معلومات تر دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.